ملګرو سلامونه کوم. علف خان شیرخوا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دا مخاطب په جنگ احد په هغه مقام باندې موجود یم او موږ سره د اعتماد ټریول ټیم چې کوم دی نو رفیق صاحب موجود دی. یقینا رفیق صاحب چې موږ څنګه وګرځولو یا هوټل کې چې موږ سره څومره ملګري وو موږ ته څنګه بریفینګ راکړه په کوم انداز موږ دغه مقاماتو نه خبر کړو په چېرته چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم خړپوسې کړي دي، جنګ یې کړی دی، د اسلام دپاره جدوجهد کړی دی. نو دا جنګ احد ته چې موږ راغلي وو نو دلته کې تاسو به وینئ مخامخ دا کوم پهاړ چې دی دا اور دا غټ غر وینئ که نه، دا موږ د رفیق صاحب نه واورېدل چې د دې غر چې کوم دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دیدار کړی دی او حضور صلی الله علیه وسلم دې غر ته یو پیره ختلی دی او کله چې دې غر ته هغه وخته نو دې غر چې کوم دی نو دا ړقېده. نو حضور هغه ټایم کې ورته څه وایي وي غره تا ته پته نشته چې یو پیغمبر دی، دوه صحابه دي او دوه شهیدان دي. نو په دې باندې به خبرې اترې کوو. د رفیق صاحب سره مزید معلومات چې کوم دی هغه به تاسو ته درکوو. نو زموږ سره اوسئ. کتونکو زه څنګه تاسو ته ښیم دې خواته وګوره خلک راغلي دي او دا غټ میدان دی، دا د جنګ احد چې کوم دی نو ډېر غټ میدان دی. دا وګورئ دا جنګ احد دی او دا جنګ احد دا مسجد بیا جوړ شو، دا مسجد دی. او رفیق صاحب د دې غر څه نوم دی په کوم چې موږ ولاړو؟ جبل رومات. تیر انداز والی پهاړ دی او دا هغه مقام دی چېرته چې حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې تاسو به په دې غونډۍ باندې د دې ځای نه به خوځئ نه 50 صحابیانو چې کله جنګ دغه شو نو هغوی وي چې به جنګ خو ختم دی او په موږ پته وکړله نو دوی هغه مقام پرېښودو. چې کله هغوی مقام پرېښودو نو دا ځای چې کوم دی نو خالي شو او هغه منافقین غداران هغه د شانه چې ګزار کوي هغوی راوغوښتل. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم په جنګ یې شکست نو خوړلی خو جوبل شوی پکې و. څنګه چې د مسجد ضرار خبره کېږي، مسجد استرا د هغې خبره کېږي، مسجد شیعان خبره کېږي، نو هغې ته هم پکې موږ رفیق صاحب چې کوم دی هغه بوتلو. نو دا هم درته لږ ښوده دغه د اعتماد ټریول له طرف نه موږ ته دا خدای پاک یو ډېره لویه موقع چې کومه ده نو راکړه چې الله پاک دې مقام ته راوستو. دغه مقام تاسو ته مو ښوده مننه.